کله چې مخ کې اتمه ذکر شو نو کله د مرض سبب چې کوم دی نو کثرت عقل وی نای پس المرضا بیماری او دغه فواید ذکر شو اوس بیماری نه پس ته علاج وی نو کتاب الطب امام بخاری طب راوړو او طب په معنا د علاج سره دی بعض علما وی چې د بیماری علاج واجب دی بعض وی چې بیماری علاج نه دی پکار د الله په فیصله صبر پکار دی لیکن قول اشهر دا دی چې بیماری علاج دا مسنون دی پیغمبر علی السلام خود به خود د بیماری علاج کړی دی لہذا فقط په تقدیر به اعتماد نه کوي بلکې ته بیماری علاج کوي او دا علاج د بیماری چې دی نو دا عینی تقدیر دی او کله دا طب په معنی جنون مرضی لکه رجل مطبوب مسحور د سیر په معنی سره دی لکه موږ مخکې ویل کړه رجل مطبوب حضرت سے مبارکه رجل مطبوب مسحور او طبابت علاج ته وي خلاصه دا چې ابواب الطب چې دي 50 ابواب دي کتاب الطب کی 58 ابواب دي 118 احادیث دي پکې اتلس احادیث کم دی معلق دی اور مکرر پکی 85 دی نو چې 118 دی 85 تنو باندې نو باندې شو زکه خو خلاصيږي او آثار صحابه پکې شپارس دی باب ما انزل الله دان الا انزل له شفاء دا قاعده ده فرمایي چې نه دی را لګلې الله په دنیا کې مرض مگر الله دغه شفا را لګلې ده حال دوه څه داسې دی الکا چې داغیش علاج نه کیږي یو علاج د بوډاتوب ایو علاج د مرګ چې مړ شي د مرګ علاج نشته دی او بوډا ځوانيږي نه انور علاجونه کیږي مخکې ده وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء باب هل يداوي الرجل المراه والمراه الرجل بس آیا علاج کول شي یو سړی د زنانی او زنانه د سړی ګوره مولانا اصل کې ما بین رجل و المرأه ستر دی پرده ده خو اوس مسله دا ده چې چری ضرورت وي نو تاسو هدايه ثالثه کتاب القرایت به ویلي علول فقها جمع شوی د خیر سره نو تاسو باندې دا مسله ویلي چې لکه عند ضرورت زنانه د رجل او رجل د زنانی علاج کول شي او محل د علاج ته عند ضرورت کتی هم شي خو به شرطي کې چې دا نظر د علاج لا نظر شهوت و فساد قربان د تعالی وفي قال حدثنا قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن ربيع بن معوذ بن عفراء قال كنا نغزو مع منغ جهاد کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ربیہ بنت معاذ ابن افراد چې ده کنه هغه افراد ور نه ده چې کوم په بدر کې ابو جهل مردار کړو دا جدا دي ما تاسو مخ کې ویلو ښا نغزو ما نبی صلی الله علیه وسلم نسقي القوم من خدمت دا کو چې مریضانو ته موږ ابو ور کولې ونخدمهم او موږ د خدمت کو ونرد القتلى والجرحى الى المدینه او موږ قتلى مقتولین او زخمیان موږ مدینه ته راوستل لکه موږ ای رجال سره دا مدد کو په کټ بواچو کټ بو چت کرام وشت جی باب الشفاء فی الثلاث الشفاء فی ثلاث یعنی شفاء په دریو خبرو کې دا معنی دا چې پیغمبر علی السلام د دې ترغیب ورکړ دی چې شفاء په دریو سونو کې دا یو دغه نه غبین دی او یو دغه نه چې کوم دې کنه حکر دی او یو دغه نه داغ دی جی وفي قال حدثنا الحسن قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سعد بن الأفنس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا احمد قال سوى الشفاء في ثلاثه شفاء بدريسون كده شربت عسل غټ غبن وشرطه مهجم او خکر لغول وکیت نار او داغ د اور چې ضرورت راشي وانها امتي عن الكي او زمانه کوم خپل امت ته داغ نو مخکې وی چې په داغ کې شفا ده بیا زمانه کوم مانه بلا ضرورت مانه کومه او که ضرورت راشي نو بیا جایز ده
رفع الحديث رواه ورواه القمي عن ليس عن مجاهد قمي عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي في العسل والحجم عسل قبين حجم حجامة أخكر چلو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا سريج بن يونس ابو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الاقدسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثه في شرط محجم فگزار د اخکر شربت عسل گوت گبین کیت بنار وان انها امتن کے چلو. باب الدواء بالعسل وقوله دوائی کول په گبین سرا گبین خورا انو دې کې علاج دی او علماوی چې هاري بیماری د پاره گبین علاج دی او فتح الباری دې ځکه ډیر امراض لیکل دي چې ټول د پاره علاج دی. البته یرقان چې ورتوي جړې پوښوي کار چون گبین ګرم دی نو دې کې استعمال نشته دی. البته کې چې دا گبین په بو کې سکی حلول کې حل کې واچي او شربت تی جوړ کړي بیا خیر دی. جی. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه اخبرني هشام عن ابيها عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الحلوى اول عسل. وفي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتاده قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ان كان في شيء من ادويتكم كتروي یو شی د دویان استادونه او يكون في شيء من ادويتكم خير دا لپاره ان كان في شيء من ادويتكم خير دی یا فرمایي او يكون في شيء من ادويتكم خير کچری وی په دویان استادو کې خیر ففي شرطه محجم وشربة عسل ولزغه بنارنا اصلي هغه لزغه ده لزغه پیژنې کنه چوکا د اور ده توافق الداء چې موافق وشي د بیماری. وما احب ان اکتویا خو منا اکتوا زکه چې دې کې سوزول د بدن دي سرمنده خو چرې خامخ دا تازی بناری دي او خامخ کې چرې بغیر د دینه بل علاج ممکن ني بیا خیر دی. وفي قال حدثنا اياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا زيد عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بدنه زمارور د خېټه خراب دستونه دي روټه ډیره خپل نه فقال اسكي عسل ثم گبین کې اوس کوا ثم اتى ثالثا فقال اسكي عسل ثم اتى فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بدن اخي ویجی خراب شو نبی علیہ السلام صدق الله حکم رښتینه دی چې فی شفاء للناس وکذب بطن اخیک او دروغجن د ستا ضرور خېټه مې ستا ضرور په خېټه موافقت ناراضي بیا فسقاو اس کے اثر فسقاو فبارئا بیا جوړ شو. جی. باب الدواء بالالبان دوائی په پایو د اوخان شابوشان دوه روایتونه زر روایت. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن انس ان الناس كان بهم سقم فقال يا رسول الله اونا واطعمنا فلما صحوا قالوا ان المدينه وحمد فانزلهم الحرة في زود له فقال اشربوا البان. وخیمتون معنی دا چې د مدینه وخیمه ده یعنی هوای ناموافقه ده نور ټکی ټول اقمخ کړي. فلما سمعوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده فبعث في اثارهم فقطع ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم فرايت رجلا منهم يقدم الارض بلسانه حتى يقدم الارض چکونه به لګول پزمکه باندې په جبه سره تر دې چې مرشه. قال سلام فعلنا ان الحجاج قال لي انس حدثني باشد عقوبتنا عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بهذا فبلغ الحسن فقال وددت انه لم يحدث. حجاج ابن یونس نے انس ته چې ماته بیان کنه یو سخت سزا چې نبی علیہ السلام چاله ور کړی وی فحدثوا بهذا دا بیان ک فبلغ الحسن حسن بصری چې دا خبر ورسېدا حسن بصری وددت انه لم يحدثوا يرکا چې دی استاد زما حجاج نے ذکر کړ دی بیا استدلال کی ترنا وی حجاج ابن یوسف چې کنه 1,20,000 کسان وجلو او 30,000 کسان په قید کې ساتلو. فتح الباری وغیرہ لیکل دي. جی.
باب الدواء بأبوال الإبل. شابك النور بقي نه خلاصون دي. قال حدثنا مأمون عن قتادة عن أنس أن ناسا اشتروا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلا يهلكوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحن أبدانهم فقتلوا راعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبأس في طلبهم فجاء بهم فقطعوا أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وقال قتلت فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.